सूरत الحدید آیت نمبر 22 نلسم رکو وشتم سپارہ صفحہ نمبر 60 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم سورة الحدید آیت نمبر 22 نلسم رکو وشتم سپارہ صفحہ نمبر 60 کتا سلیات شی ما قبل آیتونو کی اللہ رب العزت دا خبر کړی دا ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء بنده چې نیک عمل کوي نو دا د الله په فضل سره کیږي بنده چې د ګناه نه ځان بچ کوي دا هم د الله په فضل د توفیق سره کیږي تاسو وګورئ زمونږ څونه غټه علاقه ده چې کله دلته مونږ د اختر مونځ کوو د ایوب کاکا ناست دی جلیل کاکا ناست دی زمونږ په دې درې واڼو چتو کې ځای نه داسې ده که نه نو دا زمونږ د علاقې خلک دي د بهر نه به کې څوک بیا نه ځکه مارکیټونه بند دي نو زمونږ دا درې واڼه چتونه چې کوم دی د اختر په مونځ کې دا ډک وي خدا دا چې مونږ راغلی یو دلته دا د الله په فضل سره دی دا مونږ یو څو چند کسان چې نه دا د الله فضل دی نو الله ما قبل کې دا او فرمایل چې ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء بنده نیک عمل کوي د الله په فضل سره بنده د ګناه نه بچ کیږي د الله په فضل سره لا حول ولا قوه الا بالله د دې معنا او مفهوم مطلب دا دی دلته الله تعالی یو بل خبره کوي آیت نمبر 22 کې آیت نمبر 23 کې د تقدیر متعلق چې پزمکه کې چې سم مصیبت راځي مثلا د زمکه قحط او د زمکه ګرانی پزمکه باندې بد امنی او ولا فی انفسکم اور یا د انسان ته چې تکلیف مصیبت رسیږي مثلا مرض او مثلا بے اولادی او یا چې کم دی د بنده غریبی محتاجی نو الا فی کتاب الله وی چې دا ما اول نه په کتاب کې لیکلي دي نو معلومیږي دا چې بندل چې سر رسیږي یا په دې اسمکه باندې کم تصرفات کیږي نو دا ټول تقدیر دی او تقدیر دی ته ویل کیږي چې دا د الله پاک په علم کې زموسته په باره کې چې کومې فیصلې شوي دي د تقدیر ویل کیږي نو د دې آیت نه یو خبره دا معلومیږي چې تقدیر صرف د الله تعالی په علم کې نه دی تقدیر د الله په علم کې هم دی او الا فی کتاب یا الله تعالی دا په لوح محفوظ کې لیکلی دی او بیا د آیت نمبر 23 کې د تقدیر فائدہ الله پاک ذکر کوي چې د مسلمانو په تقدیر باندې ایمانی دا یاد وساته موږ تاسو چې سم کوو دا تقدیر دی بندله چې سهم ملاویږي دا په تقدیر ملاویږي نو الله فرمایي چې کله بنده په تقدیر باندې ایمان ور د دې دوه فائدې دي نمبر 1 فائدې دا ده لکای لا تاسوا علی ما فاتکم تاسو نه د یو شی چې کم دی کنه دا ختم شي تاسو سره یو نعمت هغه ختم شو نو دا انسان په پاغي پس خفقیږي نه دی دا د تقدیر فیصله دي نو نمبر 1 د تقدیر فائدہ دا ده د بندنه چې کله الله پاک نعمت واخلي او د صحیح د تقدیر باندې ایمانی نو دی په پیسه نه کوي خفغان به نه کوي نمبر 1 اور دویم ولا تفرحوا بنده ته چې کله نعمت ملوشي نو دی په دې باندې تکبر بنه کوي دی بدانه وي چې دا زما کوشش دی دا زما مهنت دی نه دی بداوي چې دا د الله تعالی د وجمات ملو شو ځنی خلک پتا شو کتلی وی هغه چې کله کور کې سکارنامو کې وی دا زما چې کم دی د شلو کالو مهنتو اس خلق شته
اور یا چې کم دی تا سره معمولی احسان وکړي وي دا زما تا سره محنت دا چې کم دی د الله په فضل سره کیږي که یو انسان سره د الله فضل نه وي نو دا حلال تجارت نشي کولی دا دونه سخت منډه نشي وهلی دا چې کم دی کسٹمر ډیل کولی نشي دا ډیوټي نشي کولی دا د الله په فضل سره نو په دې دویم آیت کې آیت نمبر 23 کې الله دو خبرې کوي چې تقدیر باندې د چا ایمان وي نو داغه اوله فائدہ دا ده چې د نعمت په ختمېدو سره هغه خفقيږي نه او د نعمت په حصول سره به کم دی د هغه زړه کې څه ناراضي تکبر به ناراضي او بیا الله پاک ډیره عجیب خبره کوي وی والله لا يحب كل مختال فخور الله پاک چې کم دی د مغرور کس سره محبت نه کوي او فخور الله تعالی فخر کون کې سره هم محبت نه کوي دو کسان دي او د دې چې کم دی علما مختلف معنی لیکلي دي وی مختال هغه کس ته ویل کېږي چې ځان اوچت ګڼي په عمل سره ځنې خلک دي دا چې کم دی په خپل عمل ځان اوچت ګڼي یار زه حج کوم ناغه نور خلکو ته بالکل د سړي بچی ښکاري نه او دا ځنې خلک چې کم دی روجي ساتي ثوابي نو په خپل عمل باندې دون فخر کوي چې بل سړی او مسلمان ول د سړي بچی ښکاري نه او یو سړی چې کم دی مخکې صف کې هر وخت ولاړ دی نو دا په خپل عمل باندې څه کوي مختال دا مغرور دی الله وی دې سړی سره زه محبت نه کوم وګوره یاد ساتي دا ډيري داس خبرې دي کنه چې په دې کې مولیان هم شامل دي په دې کې مفتیان هم شامل دي عوام هم بګي شامل دي صرف بګي ګوره د عوامو خبره نه دا بیات ساتي مولیان هم په دې کې شامل دي اکثر مولیان داسې دي چې د ځان نه علاوه بل چاته بالکل د سړي بچ نظر کوي نه دا کار بالکل ټیک نه لري اور دویم چې کم دی فخور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا ځان لوی ښکارا کول زه خدا کوم زه خدا کوم زه خدا کوم الله وی چې والله لا يحب دې سره محبت نکوم الله دې ته موږ تاسو د دې صف نو ساتلی کی او فخور علماء دویمه معنی کړی دا چې دوسروں کو چھوٹا سمجھنا دا خبره چې بل کس ته کم دی دا سپک قتل مالدار سړی دی غریب ته سپک ګوري او نیک سړی دی هغه چې کم دی بيدینه ته سپک ګوري دا خوستا کار نه دی دې منځان پوي کو نیک عمل سړی چې کم دی بيدینه کستا سپک ګوري دا زموږ کار نه دی دا الله کار دی بیلاره کړی دی نو د دې چې کم دی الله فرمایي چې د درې کسانو سره زه محبت نکوم نمبر 1 چې کم یو سړی ځان اوچت غني پس سره په مال سره په دولت سره په نیک عمل سره او دویم چې کم دی خپل ځان چې کم دی غټ ظاهر کوي هر ځکه زه مالدار ام زه جسم زه عالم زه مفتی زه قاری الله اذا والله لا يحب او دریم دوسروں کو چھوٹا سمجھنا بل سړی ته کم دی سپک هغه ته سپک قتل غریب ته بی دین ته دا الله وی چې والله لا يحب الله دې مونږ تاسو دې درې وانه نو ساتلی کی نو ما اصاب من مصیبت نرسیږي هیڅ مصیبت فی الارض پس مکه کې ولا فی انفسکم او نستاسو په ځانونو کې الا فی کتاب مگر هغه لیکل شوی دی په یو کتاب کې دین دا معلومیږي چې تقدیر چې کم دی دا په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی فی کتاب لوح محفوظ من قبل لدین روان دی ان نبرأها چې مونږ پیدا کړو دغه مصیبت ان ذلک علی الله یسیر بشک دا خبره په الله باندې آسان ده د تقدیر فائدہ خي الله لکای لا تاسو د پاره د دې چې تاسو غم اونکړې پس باندې غم اونکړې علامه فاتکم په هغه څه چې لاړل د تاسو نه او دویم ولا تفرحوا او خوشاله نشئ بما آتاکم په هغه څه چې درې کل تاسو ته او دریم الله وی زه چا سره محبت نکوم والله لا يحب او الله نخوخوي كل مختال هر مغرور سړی فخور او هر فخر کون کی سړی دویم الله تعالی د بخیل سړی
ذکر کوي دا بخیل سړی چې کم دی کنه الله فرمایي چې دا داسې سړی دی چې دا پخپلم چې کم دی بخل کوي او بل ته هم د بخل دعوت ورکوي بخیل او بخیل د سره دا عام دی نمبر 1 دا پخپلم مال نه خرج کوي او بل هم د مال د خرج کولو نه منع کوي دا د بخیل د مال دی نمبر 1 اور دویم چې کم دی بخیل د عمل دی پخپل هم نیک عمل نه کوي او بل هم نیک عمل ته ترغیب نه ور کوي اور بخیل چې کم دی دا بخیل خلکو دا بخیل سړی دی نو دا بخیل سړی چې کم دی په عوامو کې صرف چې کم دی هغه سړی ته وي چې مال او دولت نه ور کوي خو دلته چې کم دی بخیل دا درې کسان دي په دې کې یو هغه سړی چې په خپل مال نه ور کوي بلم منی کوي او دویم بخیل د عمل په خپل نیک عمل نه کوي په خپل منځ نه کوي او بل چاته داسې نه وي چې منځ ته لاړ شه دا بخیل د عمل دی او دریم چې کم دی بخیل د احسان دی بخیل د احسان دی ته ویل کیږي یو بنده سره چې کم دی ټول عمر خېګړې وکړو هغه وی یاره تاسو کې ته ویل کیږي بخیل د احسان نو الله فرمای چې دا بخیل سړی چې کم دی دم د الله خوښ نه دی بخیل کم خلق دی الذين يبخلون هغه کسان چې شومتیا کوي ويأمرون الناس بالبخل او حکم کوي خلقو ته د شومتیا ومن يتولى او سوک چې مخواړوي فإن الله هو الغني الحميد بشک الله تعالی هم بنیاز او استایل شوی دی لقد ارسلنا رسلنا وبشک راو لګل مونږ پیغمبران خپل بالبينات فواضحون خسرا وانزلنا او کتر راو لګل مونږ معهم الكتاب د دې انبیای کرام سره کتاب والميزان او تل د انصاف میزان قرآن مجید د چکم دی میزان ویل کیږي او میزان وته څه ویل کیږي چې دا د حق او د باطل په مینس کې څه کوي دا وزن کوي وی حق څومره دی باطل څومره دی دا قرآن مجید کار دی نمبر 1 او یا دویم احتمال به کې دا دی چې ول میزان د میزان نه مراد چکم دی دا هغه یو تل چې د بنده عمل به کې تللی کیږي او دا ورځ د قیامت الله پاک په خپل په دې باندې ولاړ وي په دې باندې به حاضر وي او د بنده عمل به الله تلی په دې مراد میزان دی ليقوم الناس چې قائم اوسيږي خلق بالقسط په انصاف سره وانزلنا الحديد متا ست ویلو چې د دې سورۃ نوم دی سورۃ الحديد او حدید په عربی کې څه ویل کیږي اوس پنیتا او د حدید ټکي دا باخره کې راځي نو وانزلنا الحديد الله وی مونږ نازل کړی د اوسپنا دینه دا معلومیږي چې الله تعالی د اوسپنه په ذریعہ باندې د جهاد ته ترغیب ورکړي چې مسلمان به کم دی په جهاد دا بکی او جهاد په پس سره کوي په اوسپنه سره اوسپنه څه شي دا په دې کې چې کم دی په خواني شذونه چې تاسو وګوره تلوار دی او غشي دی پکې او دغه شان دی د اوسپنه ډال دی او دغه چې کم دی څه شي دی ا د اوسپنه طبخي زغره دا د اوسپنه نه جوړ دي او کچرته اوسنه جنگي آلات ته مونږ وګورو نو پاره کې څه راځي تمانچه راځي ټوپک راځي ماشين راځي ټانک راځي او دغه شان دی پکې بلا شي زونه دي چې دا د سن جوړيږي د اوسپنه نه او دا د الله چې کم دی غټ انعام دی نو یو الله چې کم دی د جهاد ترغیب ورکي د سبا ذریعہ باندې چې تاسو به jihad کوي خو د اوسپنه سره هغه اوسپنه څه شي دا د کوم د تور د تلوار د زغره دا وغیرہ او بیا الله فرمای ومنافع للناس وی تاسو لپاره شته په دې اوسپنه کې چې کوم د خلکو نور فائدې دي اوسپنه سره په jihad کې نه استعماليږي په کور کې لوخي د سنه جوړ شوی دي دا اوسپنه نه جوړ شوی او دا مونږ چې کم دی ونی چې کټکو دا په سامان دي کټکو دا په اره باندې کټکو دا اره د سن جوړه ده دا د اوسپنې نه جوړه ده او دا بنده چې کم دی ټول روزګار چې دا لواران دي او کدا ترکانان دي یا زمونږ کانو والا دي مثلا
نو دی دا روزګار په څه باندې کوي دا په اوسپنه باندې کوي لوړ سړی چې کم دی کار بس کوي په اوسپنه کوي پیچکس ته پلاس ته سکورنج دی او دغه شانتي لوړ سړی دی هغه ټول کار د اوسپنه سړی دی نو الله فرمای چې اوسپنه چې کم دی دا په جنگ کې هم استعماليږي او اوسپنه چې کم دی و منافع للناس د خلکو د فائدې لپاره هم ده وانزلنا الحديد او نازل کومګه راولي گله مونږه اخکتا الحديد اوسپنا فيه بأس شديد چې پدې کې د جنگ قوت سخت دی ومنافع او فائدې دي للناس د خلقو د پاره وليعلم الله او چې معلوم کړي الله تعالی من ينصره چې څوک مدد کوي د ورسوله او د رسولانو بالغیب بلیدو مونږ نبی صلی الله علیه وسلم کتلی نم دې کتلی خو مونږ په پیغمبر باندې ایمان راوړی دی نو الله وی زخل ګورم چې کم خلق د پیغمبر چې کم دې مدد کوي بغیر د لیدو نو زمونږ په کور کې د مثلا یو وړو کې ماشوم دی او هغه د پیغمبر خلاف څه خبره وکي مونږ پیغمبر کتلی دی نه خو بیا مت د خپل د اشرف د شراتو کې غلې کینا دا الحمدلله زمونږ د پیغمبر سره محبت ته دا څه ده کنه ماشوم په کور کې پلار تم کنځلي کوي مور تم کې خلک په پسې خاين دي او چې کله خبره د سره ازي د پیغمبر او هغه معمولیم د پیغمبر باندې پوي کینا او معمولیم چې ګډه وړه خبره کوي بد خپل او د مقدس غلي کینا نو الحمدلله د پیغمبر څه شي دي دغه سره محبت ته او یا چې کوم نه د پیغمبر په شان کې کله ګستاخی کیږي موږ پیغمبر کتلې دي نه الحمدلله موږ چې کوم دی هغه سره باقاعده بایکاټ وکړو اسرائیل پروډکټ چې څومره دي نو الحمدلله موږ پیغمبر نه دی کتلې او مسلمانانو داغه هغه نو سونه بایکاټ وکړو دا مدد دی نو الله فرمای ومن ينصره چې څوک مدد کوي د ورسوله او د رسولانو بالغیب بلیدو ان الله قوي عزيز بشک الله تعالی ډیر زور او غالب دی واخر دعوانا الحمدلله